عنها داغه د زړه ټوکړه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د دې خپل دوانو نسو سره حسن او د حسین سره انتهایی درجه محبت، دومره محبت نبی علیه الصلاه والسلام داغه سره کو چې نبی علیه السلام په مانځه ودرېدو، داغه بل نبی علیه السلام د پاسه بکینه اصله لوبه به کوله، نه په منظم نو پرزي عبادت به نبی علیه السلام په پرزو به ولاړ، دومره محبت نبی علیه السلام داغه سره کو. نبی علیه السلام په سجده سم لا سن هغه بل په شابه نو تکیه راست، نبی علیه السلام به تر هغه پورې په سجده کې پورې تر سو پر چې هغه دینه فاسدل نه و. داسې محبت نبی علیه السلام د خپل نسو سره کو. کله چې دوی وواتو کال ته ورسره نبی علیه الصلاه والسلام وفات شو، دا غین رسول ابو بکر صدیق عمر عثمان نقش نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه سه انتهایی درجه محبت کول وسره د حسن او د حسین رضی الله عنه سره، لکه څنګه چې د هغوی د محبت او د شفقت مستحق دي هغه شان محبت به د هغوی سره کو. د حسن او حسین رضی الله عنه ډېر فضایل راغلي دي. كان الحسين رضي الله عنه كثير الصلاة، حسین رضی الله ډېر زیات منځونه کول، منځونه به ډېر زیات کول، والصوم او روژې به هم ډېرې نیولې، والحج حج له به هم تلو، والصدقه او صدقې به هم ډېرې کولې، وافعال الخير جميعها، ان د هر خیر کار ته باغه چې کم نه مخکواله کو، ان هر خیر کار باغه کو. ابن عساکر رحمه الله لیکلی دی چې امام حسین رضی الله په لار کې ډېر زیات خرج کوونکی و. وایي چې یو سایل یو سوالګر به دغه دروازې ته ودرېد نو هغه به خالي لاس نه تلو، یو سوالګر به راغی هغه دروازې ته به ودرېد به خالي لاس به نه تلو، خامخا به ورکوله. یو ورځ امام حسین رضی الله په منځ باندې ولاړ دی، یو سوالګر आवाज یې واورېد، یعنې خیرات یې غوښته. نو د په دې غوږونو باندې دغه سوالګر आवाज ولګېده. موږ یې زر زر وکړو، د مونځ نه فارغه شو، خپل خادم یې راوغوښتو د هغه قمبر نوم یې و، او ورته ویل چې په کور کې څه شته دی؟ هغه ته څه خو نشته دی، خو تاسو څه ورځې مخکې یو 200 درهم راکړي چې دا په اهل بیت کې تقسیم کړئ، هغه پراته دی، هغه ملا نه تقسیم کړي، ورشه هغه راوړه. د امام حسین رضی الله عنه خادم لاړې، هغه 200 درهم یې راوړه، حسین رضی الله عنه یې ورکړه، هغه 200 درهم او تیلې راواغسته، هغه سوالګر یې وکړه، معذرت یې ورته پیش کړه چې اوس فلحال مثلا څه شته دی هم نه، بس دغه راسره دا واله حساب نور خدمت مونږ کړی وی. دغه رنګ د علي په دوله خلافت کې چې خپل ذاتي چې کومه حصه په مال کې چې کله د دې حصه ته میلاو شوله، هغه په حق مجلس کې تقسیم کړله، ان ډیر زیات خرج بده کو. حسین رضی الله عنه د حسن او د حسین رضی الله په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په صحیح بخاری کې حدیث دی، هما ریحان من الدنیا، دا په دنیا کې زما دوه ګلونه دي. او په یو بل روایت کې راغلی دی، زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کوي، په نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي د حضرت علی، فاطمه او حضرت حسن او حسین رضی الله عنهم د دوی په باره کې انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وی څوک چې د دوی سره جنگ کوي وی زه د هغوی سره جنگ کوم، او څوک چې د دوی سره صلح کوي وی زما د هغوی سره صلح ده. په یو بل روایت کې امام ترمذي رحمه الله نقل کړی دی، نبی علیه الصلاه والسلام د حضرت حسن او د حسین رضی الله مبارک وفرمایل، و یا رب العالمین ته د دوی سره محبت وکړي، یا الله ته د دوی سره محبت وکړي، و یا رب العالمین زوا سره محبت دی، الله ته سره محبت وکړي، و یا رب العالمین څوک چې د دوی سره محبت کوي الله ته سره محبت وکړي. دغه یو بل روایت امام ترمذي رحمه الله نقل کړی دی، الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه، حسن و حسین رضی الله عنهم
وای دا به په جنت کې د جنت د ځوانانو سردارانی د جنت د ځوانانو سرداران به یو بل یو امام ترمذی رحم الله نقل کړی دی چې فاطمه رضی الله عنها هغه به د زنانو سرداري او حسن حسین رضی الله عنهما وای دا دوانه به د جنت د ځوانانو سردارانی. بهرحال خلاصه د ټول درس دا ده چې حسن او حسین رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نسوه نبی علیہ السلام سره انتهایی محبت کو او سوچ د هغه سره محبت کوي ناغه د چې الله او د رسول سره چې محبت کوي او سوچ دې سره دښمنی کوي نو دې الله سره دښمنی کوي د الله رسول سره دښمنی کوي او سوچ دې سره محبت کوي دا د ایمان یو جز د ایمان یو حصہ د دې سره محبت بکې او د محبت مطلب دا دی چې دوی تابعداري وکړي شي د دوی په نقش قدم باندې روان کړي شي. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو باندې د عمل توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.